ځکه دې د وجې نه قرآن نیک عمل ته سوی باقیات الصالحات. اوس دلته ناسې دغه نیکي به دې په کار راشي. یا یو ځل دې په زړه کې په اخلاص سره وویل چې سبحان الله سبحان الله، په اخلاص سره دې وی لا اله الا الله، یو نیکي دې وکړه، دا ټول عمر نه ختمېږي، دا ټوله دنیا به ختمه شي خو یو سبحان الله به نه ختمېږي. خبرې ته مسوچ دې دومره قیمتي څیز. نو ته به وینې دا غرونه چې وابلوځي ختم بشي. وتر الارض بارزم، دا ځمکه به خالی شي، دا غرونه به هم پې نه ښکاري، دا بوټي به هم پې نه ښکاري، دا آبادۍ به هم پې نه ښکاري، دا بلډینګونه به هم پې نه ښکاري، دا کورونه هم تشه خالي ځمکه به پاتې شي. وحشرناهم، او الله فرمایي چې زه به دا ټول خلق را جمع کړم. وحشرناهم، ټول به حساب کتاب ته را جمع شي. فلم نغادر منهم احدا، او هیڅ څوک د الله تعالی نه پاتې کېدی نشي، ټول به الله تعالی ته را جمع شي. وعرضوا علی ربهم، دوی به پیش کړی شي ټول خپل رب ته صفن، صفونو کې به ولاړ وي، ټول به صفونو کې ولاړ وي، ښه صفونه به د قیامت پر ورځ میدان حشر کې به مونږ او تاسو په صفونو کې ولاړ وي د الله د حساب کتاب په انتظار. ولقد جئتمونا، او تاسو به راشئ مونږ ته کما خلقناکم، څنګه چې تاسو مونږ پیدا کړي وئ. دا ځمکه به هم بلکل تشه ډاګه پاتې شي، او ستاسو انسانانو تاسو به هم تش ډاګې پاتې شي، نه به در باندې جامي، او په هغه حال باندې به په کوم حال چې الله تعالی مونږ پیدا کړو. نو الله تعالی فرمایي چې مونږ به دوی راجمع کړو کما خلقناکم، څنګه چې تاسو مونږ پیدا کړي وئ اول مرة اول ځل. بل زعمتم، بلکې تاسو ګمان کولو ان نجعل لکم موعدا، چې الله مقرر نه کړي ستاسو دپاره نیټه. معنی دا ده چې ای خلکو ګورې وعرضوا علی ربهم، مونږ ټول به خپل رب ته پیش کیږو. د الله نه زموږ خلاصی نشته دی، بس الله تعالی ته زموږ پیشي شته دی. الله دې زموږ سره اسانه معامله وکړي. او داسې به الله تعالی ته پیش کیږو کما جئناکم اول مره، څنګه چې مونږ الله تعالی اول ځل پیدا کړیو. مونږ چې د مور د خېټې نه پیدا کېدو نو څنګه وو؟ حفاتن عراتن غرلا، حفاتن عراتن غرلا، حفاتن پخپو مو پیزار نو، عراتن بربندو، غرلن ناسونتو. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکې تاسو ګمان کولو چې الله تعالی نیټه نه ده مقرر کړې او قیامت به